صحرا او ځنګل او بیابان په هغې کې کورونه یو سړی یو ځای اوسېږي بل ځای اوسېږي بل ځای اوسېږي مختلفو ځایونو کې خلک اوسېږي یو سړی د نیک انسان تهجد گزاره یو چرګ ساتلی دی او دا چرګ د پېشمني ټیم کې اواز کوي نو خلک پرې راپاڅي تهجد وله یو یې ځان له یو خر ساتلی و په هغې خر باندې به له ځنګل نه خشاک وړه بازار ته هغه به یې خرڅو په هغې باندې به خپل ژوند تېرو یو یې سپی ساتلی و د څوکۍ دپاره د الله شان ته ګوره هغه د چې کوم سپی و هغه مړ شو چې سار راپاڅېدل سپی مړ دی ښځه هم ډېره زیاته خفه ده او دیم خفه شو سپي خو زمونږ څوکۍ کوله دا خو مړ دی ښځې لږ فریاد وکړه ښځې ته وایي یا ښځې صبر به کوو بس سپی مړ شو صبر به کوو دې کې به خیري او د الله په هر کار کې خیري د الله شان دی چې یو څو ورځې تېرې شوې هغه چرګ مړ شو ښځې وې دا خو چې کوم چرګ به موږ تهجدو له پاسولو هغه مړ شو دا به موږ د تهجدو مانځله څوک پاسئ ښځې جړل سړي ورته یې ښځې دې کې به هم خیري الله چې څه کوي د مسلمان بنده پکې خیري فریاد مه کوه یو څو ورځې پس هغه خر هم مړ شو چې خر یې مړ شو ښځه په ژړا شوه هغه یو خر پاتې او تا به پې ځنګل نه خشاک وړه بازار تا به دې خرڅو اوس په خشاک پسې باندې وړې دا خو خر هم مړ شو وایي ښځې اوږه مې شته په هغې باندې به وړم دې کې به خیري ښځه ورته جیبه خبره چرګ مړ شو خر مړ شو او سپی مړ شو ته به خیر وي صبر به کوو دې کې به خیري چې یو څو ورځې تېرې شوې د شپې ډاکوانو ډاکه په ځنګل وغورځوله پته نه لګېده چې کورونه کم ځای کې دي چې د چا کره خر نو خر اواز کړی دی نو چې هغه چغې والي دي ډاکوانو یو کور خو دغلته شته لاړ هغې لوټ کړی دی چې چا کره سپي غپل یاره دا چې غپ راځي دغلته هم کور شته لاړه لغه ځای هم لوټ کړه چې چا کره چرګ و هغه بېټې هم بانګونه شروع کړي وو هغه بانګونه وې یاره دغه ځای نه چرګ اواز راځي هلته هم کور شته هغې هم لوټ کړه د دوی خو چرګ هم سر خوړلی و خر هم سر خوړلی و سپي هم سر خوړلی و نو په ټول ځنګل کې صرف د دغې بزرګ کور پاتې شو ښځې ته یې وې نن که خر وې که نه زما ستا کور به م لوټ شوی وی نن که دا چرګ وی زما ستا کور به م لوټ شوی وی نن که دا سپی وی زما ستا کور به م لوټ شوی وی که سپی او خر چر نشته الحمدلله دونه مال موجود دی دومره څه شته چې سپی او خر او دا پې موږ د دنیا غشتی شو